الرحمن الرحیم. د ایفوین سیکنډ سیمسټر زمونږ دویمه یونټ او ډېره زیاته امپورټنټ یونټ ده او اکثر ډېره مشکله وي سټوډنټس ته، خو ډېره که په صحیح طریقې وي نو ډېره زیاته اسانه ده. دا پین چپټر دی، په دې کې موږ کنسپټ آف پین ګورو چې د پین څه کنسپټ دی، د کوم ځای نه راځي، څنګه راځي، برین ته څنګه رسېږي، موږ یې فیل کوو څنګه، او د ده په منیجمنټ څنګه. نو د پین چپټر د ایفوین سیکنډ سیمسټر څلورمه یونټ ده. نو دوی وایي چې پین از د فifth vital sign and is regarded as a symptom of an underlying condition. دې ته موږ fifth vital sign هم شو ویلی، څلور چې زموږ سره کوم مین وایټل ساینس دي د هغه نه علاوه زموږ سره دا یو پنځم وایټل ساین هم شي کېدی، ځکه بعضې کنډیشن کې دې لپاره بیا موږ سکیلز یوز کوو او دا موږ میجر کوو، نو د دې وجې موږ دا هم په یو قسم دا وایټل ساینس کې اخلو او دا موږ ته د انډرلاین چې کوم کنډیشن روان دی، کومه مسله چې پیشنټ روانه ده د هغې یو سیمپټم هم شو کېږي، یو علامات هم شو کېږي. Pain is a complex experience او دا زموږ سره یو complex experience دی، consist of physiological and a psychological response to a nauseous stimuli. nauseous stimuli هغه stimuli کوم چې باډي ته نقصان رسوي، نو هغه stimuli ته دا یو response وي physiological او psychological، هغه چې ته فیل کړي او چې فیل کړي nauseous stimuli هغه ته بیا د دې په بیس باندې موږ یو response ورکوو. مطلب دا چې پین به موږ انفارم کوي چې په پیریفري باندې یا انټرنل یا ایکسټرنلي یا په سنټر باندې یو nauseous stimuli ده چې هغه باډي خرابوي، باډي ته نقصان ورکوي، نو پین به موږ د دې شیز نه بیا اویر کوي. پین is a warming mechanism that protect an organism by influencing it to withdraw from harmful stimuli. او پین داسې یو شیز دی چې دا موږ د مخکې نه انفارم کړي چې دا harmful stimuli ته د ده نه ځان را خلاص کا. که پین نه فیل کېدی نو harmful stimuli به راتلی او زموږ باډي به یې ډېره زیاته ډسټرب کولی او ډسټرای کولی، خو دا یو پین دی چې د پین د وجې بیا موږ د harmful stimuli نه خبر شو، ځان ته بچ کړو. it is a primary associated with injury or the threat of injury. دا پرایمري شیز دی، پیلا شیز دی چې ما ته د انجري نه خبروي، یا انجري شوي یا د انجري threat را روانې تا ته انجري کېدی شي، لا شوې نه ده خو تا خبر کړي. پین is subjective and difficult to quantify. پین زموږ سره داسې یو چیز دی چې ما ته به فیل کوو، بل کسې شو ایزیلی لیدلی نه شي، انسان به په خپله فیل کوي، نو دا یو سبجکټیو فینامنا ده او ډېر ایزیلی دا موږ چاته میجر کولی نه شو. لکه زه یو کس ته پین دی او زه د هغه پین میجر کوم نو ایزیلی نه شم میجر کولی، نو میجر کېږي ډېر جلد نه، بیکاز اټ هیز بوث ان افیکټیو ان ا سینسري کمپوننټ. د ده دواړه کمپوننټ شته، سینسري هم شته او افیکټیو کمپوننټ هم شته. دای د دې یونټ objectives دي define the process of pain. pain څنګه راځي، pain څه شی دی، different theories د pain څه دي، acute pain څه ته وایي، chronic pain څه ته وایي، pharmacological یا non pharmacological intervention د ده څه دي، مطلب موږ به کوم داسې actions اخلو چې د هغه په ترو باندې به موږ pain ختمو. The International Association for the Study of Pain IASP define pain as دیو pain لا definition کلی دی او داسې کلی دی وی an unpleasant sensory and emotional experience. داسې ناخوښه sensory او emotional experience that is associated with actual or potential tissue damage چې هغه relate وي د actual چې کوم اکر شوی یا د راتلونکي tissue damage سره، یا به ستا tissue خراب شوی یا به وي چې خراب شي، کېدی شي چې اوس خراب شي. پوټنشل ټیشو ډیمیج ته وایي چې لا خراب شوی نه دی، اوس خرابېږي. ایکچوال ټیشو ډیمیج ته وایي چې خراب شوی دی الریډي. نو دا داسې یو انپلیزنټ سینسیشن دی چې دا به ما ته د ټیشو ډیمیج نه خبروي، که هغه ټیشو ډیمیج راغلی دی او که نه راتلو والا دی. or described in term of such damage. پین پروسس، پین څنګه مخکې ځي، د ده نیوران په سر باندې یو ریسپټرز وي د دې دپاره، د دې چې کومه سټیمولای دا د نیوران هیډینګز باندې یو ایز وي، هغه ته موږ ریسپټرز وایو، هغه دا شي سینس کوي، ایکسټرنل سټیمولای هغه سینس کوي، بیا یې نیوران له ورکوي دا مخکې پروسس کوي، نو دغه شیزونو ته موږ نیورو ریسپټرز وایو. صحیح ده. او کوم چې پین ریسیو کوي دغه ته موږ ناسیسپټرز ریسپټرز وایو. ا ناسیسپټر از ا ریسپټر اف سنسوري نیوران، د نیوران په سر باندې یو ریسپټرز دي چې هغه د بهر نه سټیمولای ریسیو کوي، او کوم چې پین ریسیو کوي دغه ته موږ ناسیسپټر ریسپټر وایو. دیٹ ریسپانس ټو پوټنشل ډیمیج سټیمولای by sending signals to the spinal cord and brain. به د نیوران له دا میسج ورکوي، دا به مخکې spinal cord او brain ته وړي، او this process is called nociception and usually causes the perception of pain. دا ریسیو کول د ناسیسپټر ریسپټرز دا پین ریسیو کول is called nociception
اوس بره دماغو ته لیږل او دماغ چې دا شیز فیل کی او سینس کی کورټیکس چې کوم دی بره ریسپانسیبل کورټیکس نو بیا دې ته موږ پرسپشن distributed throughout the body skin دا ناسیسپټرز ریسپټرز چې کوم دي دا په ټوله باډي کې زموږ سره موجود دي. په سکن کې به وي، په ویزرل ایریاز کې به وي، دننه چې د باډي کوم ایریاز دي، په مزلز کې به وي، په جاینټس کې به وي، په میننجز کې به وي او they can be stimulated by کوم داسې سټیمولای دي چې دا اکټیویټ کولی شي. که میکینیکل پینفul سټیمولای راځي، که تھرمل راځي او که کیمیکل راځي، ټول به دا اکټیویټ کوي او د هغه د وجې به ما ته پین فیل کوو. دې کې دا یو موږ سره دی سینسري اپیرنٹ نیورون، کوم به چې میسیج د سکن یا د پیریپري نه راوړي سنټر ته، دس از کالډ سینسري نیورون. څوک چې د سنټر نه میسیج واپس وړي پیریپري ته، دس از کالډ موټر نیورون. پین پروسس there are 4 major process. موږ څلور داسې پروسونه دي چې د هغه په تر باندې ما ورته د پین پروسس کمپلیټ کوو. د پین یو پروسس دی، نو چې یو پروسس پکې به واړه واړه سټیپس وي، نو پین هم یو پروسس دی، په دې کې هم واړه واړه سټیپس شته. اول ټرانسډکشن وشي، ایکسټرنل سټیمولای چې هغه د سیګنل په ترو کې نه نو هغه راشي ریسپټر ریسیو کې او سیګنل ته کنورټ کړي، دس از کالډ ټرانسډکشن. بیا سیګنل چې په نیورون کې به راځي، دس از کالډ ټرانسمیشن. بیا که چېرته په دې سیګنل کې دا کوم چې روانه ده په ده کې انکریز یا ډیکریز راوستل دي، دا بلاک کول دي یا سیوا کول دي، نو دې ته بیا موږ وایو ماډولیشن. اوس چې کله دماغو ته دا قصه ورسي او دماغ ستا برین ستا فیل کې چې او په ایکسټرنل ایریا په دې ځای باندې د دومره مقدار یو پینفul سټیمولای راغلی، نو دس از کالډ پرسپشن. نو دا زموږ سره څلور غټ سټیپس دي د پین پروسس. ټرانسډکشن څه ته وایي؟ تاسو ما ویل ګوره، ټرانسډکشن refers to the process by which a painful physical or chemical stimuli is transformed into a signal that can be carried to the central nervous system and perceived as pain. دا وایي کله چې ایکسټرنل هغه که میکینیکل ده، که تھرمل ده او که هر قسم سټیمولای ده زموږ سره، که کیمیکل ده، هغه چې کله دا ریسپټر ریسیو کړي چې یاره دا شیز ما ریسیو کو، اوس یې نیوران له ورکوي چې دا باره بیس، نو چې نیوران له ورکوي په هغه کنډیشن کې شروع کوي. په نیوران کې به کیمیکل چینجز راځي، په نیوران کې به الکتریکل چینجز راځي، نو دا ایکسټرنل سټیمولای چې دلته د ریسپټرز کنورټ کړله کیمیکل یا الکتریکل چینجز ته، دې ټرانسفرمیشن ته، دې چینج کولو ته، د یو فارم نه بل فارم ته ټرانسفر کولو ته موږ وایو ټرانسډکشن. پوه شوئ؟ دویم موږ سره ټرانسمیشن. اوس خو نیوران ریسیو کړه، دا نیوران به اوس بره وړي، نو د وړلو ته صرف د مومنټ بیا موږ وایو ټرانسمیشن یا ټرانسفرمیشن، واړه یو شیز دی. once transduction is completed, transmission of pain begins. Painful stimuli produce nerve impulses that travel along efferent neuron یا nerve fibers. صحیح شو؟ اوس خو already یو امپلس جنریټ شوی دی، دا به اوس مخکې مومنټ کوي روان، چې مخکې مومنټ کوي رواني، دې ته بیا موږ وایو ټرانسمیشن یا ټرانسفرمیشن. خو یاد ساتئ دوه قسمه نیورون دي زموږ سره چې پین وړي غټ، یو ته موږ A ډیلټا نیورون وایو یا A ډیلټا فایبرز، او یو ته C فایبرز یا C نیورون وایو. دا A ډیلټا فایبرز چې کوم دي په دې باندې د بره کوري، کوم ته چې موږ مایلین شیټ وایو، او په کومو نیورونو چې مایلین شیټ دي د هغه کار دی چې هغه به فاسټ مومنټ کوي. نو A ډیلټا فایبرز چې کوم دي دا به تیز میسیج وړي دماغو ته، جل به وړي، نو کوم چې خطرناک دردونه تیز دردونه هغه A ډیلټا فایبر وړي. صحیح ده؟ ځکه چې دا تیز میسیج وړي، نو د خطرناک درد نه دماغ له جل خبرول پکار دي، نو دا تیز درد شارپ پین چې کوي او ایگزیکټلی تا ته پوینټ اوټ کیږي چې ایگزیکټلی په دې لوکیشن کې دی، نو هغه پین به ډایرکټ A ډیلټا فایبر به د ځان سره وړي، ځکه چې دا مایلینیټډ نیورون دی او دا میسیج تیز وړي. کوم چې ډل پینز دي، لو لیول پینز دي، وړوکي دردونه دي چې کوم نه موږ ته ډېره زیاته خطره نه وي، نو هغه پین بیا د ان مایلینیټډ نیورون په تر ځي. کوم نیورون نه چې ګیر چاپېره مایلین شیټ نشته، نو پکې بیا دا میسیج ډېر سلو ځي، نو دا درد هم ډل پین دی، دومره مسله نه ده، دومره تیز درد نه دی، دومره د خطرې نه دی، نو د دې وجې دا بیا سلو دماغو ته رسېږي. چې سلو دماغو ته رسېږي د لپاره سپیشلایزډ فایبرز یا نیورون چې هغه ته موږ C فایبرز یا C نیورون وایو. پوه شوئ؟ A ډیلټا فایبرز به تیز میسیج وړي، دا به مایلینیټډ نیوروني او دا به سخت دردونه وړي، کوم چې د خطرې دي ډېر زیات شارپ پینز به وړي. کوم چې C فایبرز دي دا به ان مایلینیټډ دي، په دې باندې به مایلین شیټ نه وي، دا به سلو میسیج وړي، او دا به چې کوم لیس خطرناک یا ډل ټایپ پینونه دي هغه به مخکې وړي. صحیح ده؟
پرسپشن څه ته وایي؟ پرسپشن اف پین ټرانسفرمیشن خو شو، ټرانسمیشن خو شو، دماغو ته میسیج روان شو. چې دماغ کله دا میسیج ریسیو کوي، یاد ساتئ د دې نه مخکې یا ماډولیشن کیږي یا وروستو کیږي. خو وروستو چې کیږي هغه ډیسنډینګ ماډولیشن دی، مخکې چې کیږي هغه اسنډینګ ماډولیشن دی. خو اول وایي پرسپشن. پرسپشن څه ته وایي؟ پرسپشن چې کله ته پیریفري نه پین ریسیو شو، ټرانسډکشن وشو، بیا ټرانسمیشن وشو، دماغو ته راغی، او د دماغ یو خاص کارټکس ته راغی او دماغ خبر شو، تا ته پته ولګېده چې پین دی او په دې ځای کې دی. This is called perception. Perception of pain occurs when the pain impulse has been transmitted to the cortex and the person develops conscious awareness. تا ته دماغو ته راورسېده دا خبره او ته اوس پوه شوې چې د ده انټنسټي څومره ده، لوکیشن یې کوم دی، او د ده کوانټټي څومره ده. This is called perception. صحیح ده؟ دویم موږ سره د څلورم دی زموږ سره ماډولیشن. تاسو ته مې وویل چې اسنډینګ ماډولیشن کې خو موسټلی امپورټنټ چې کوم دی هغه ډیسنډینګ ماډولیشن دی. ماډولیشن اف پین ریفرز ټو اکټیویشن اف نیورونل پاثوے دیٹ انهبټ ټرانسمیشن اف پین. دوه کار به کوي، یاد ساتئ. ماډولیشن دې ته وایي چې کله درد کمول دي، ختمول دي، د نیورون خپله یوه پاثوے ده دې دپاره، هغوی به دا ډیسایډ کوي چې دا درد ختمول دي که نه دا لوګ امپلیفای کول دي. صحیح شوه؟ دواړه کارونه شي کولی. دې ته موږ ماډولیشن وایو. د ماډولیشن غټ ریجنز چې کوم دي، درې غټ ریجنز دي. یو ته موږ وایو پی ای جي چې دلته به ماډولیشن کیږي. دا یو پاثوے دی، د دریو پارټس نه تېرېږي. پیریفري اکویډکټل ګرې کوم ته چې پی ای جي وایي، دا یاد ساتي، دا ایم سی کیوز کې راځي. دویم دی زموږ سره ډي ایل پی ټي، ډارسولیټرل پونټاین ټیګمنټم. دویمې دا ایریا ده. دریم زموږ سره ده روسټرووینټرل میډولا، آر وی ایم چې ورته وایي. نو پی ای جي، ډي ایل پی ټي اینډ آر وی ایم دا ریجنز دي چېرته به چې ډیسنډینګ پین ماډولیشن کیږي. ښه، دا به ځان سره یاد ساتئ. د هغه ماډولیشن ټایپس پاثوے ده چې په کم ځایونو کې کیږي او څنګه به کیږي. تھیوري اف پین. د پین دپاره بلاشې تیورۍ دي. دیو دا ایکسپلین کړي تیورۍ چې یاره دا پین څنګه راځي، دا څه شی دی، دا دماغو ته څنګه ځي، دا اصل کې دی څه قیصه د دې پاثوے سره. د دې لپاره تیورۍ یې خلکو پیش کړي. Several theoretical framework have been proposed to explain the physiological base of pain. دا پین څنګه راځي او څنګه موومنټ کوي. Although none yet completely accounts or explain all aspects of the pain perception. هیڅ هم داسې کلیرلی ایکسپلین کړي نه دي، 100% یې موږ ته ویلي نه دي چې یاره پین ایکچولي دا شی دی او دا قصه ده. A number of theories have been postulated to describe mechanism underlying pain perception. ډېرې تیورۍ داسې دي چې هغوی بس یو فرض کړي دي، یو خیالي خبرې کړي دي. بعضې خلکو په تیوریټیکل کار هم ډېر زیات کړي دي. نو ډېر عجیبه تیورۍ راغلي دي. خو هغونه یو امپورټنټ تیوري ده کومه چې ډېره زیاته یوز کېږي، هر سړی یوز کوي، ګیټ کنټرول تیوري، کوم چې میلزاک او وال پیش کړې وه په 1965 کې. رونالډ میلزاک اینډ پیټریک وال ویلي دوی یو تیوري ورکړې وه ګیټ کنټرول تیوري په 1965 کې. لاول دا سنټنسز وایي بیا هم پوه کوم. د ګیټ کنټرول تیوري اف پین asserts that non-painful inputs closes the gates to painful input, which prevent pain sensation from traveling to the central nervous system. Therefore, stimulation by non-noxious input is able to suppress pain. یاد ساتئ په کوم ځای کې چې درد تاته محسوس شي، د هغه ځای نه یو میسیج د سپاینل کارډ ته بیا به راځي دماغ ته. خو که په هغه ځای کې تاته بل یو شیز هم ټچ والا فیل شو، بل ټچ مومنټ و، که هغه سر رب کولو یا هیټ و یا بل یو کیمیکل خو لو لیول و، نو هغه هم بیا دماغو ته ځي. کله چې کوم ګیټ دی، ګیټ یو دی، د دې یو ګیټ نه به دا دواړه سټیمولای یو ځای ته وصوله او رابطې کو، یا د پې ګرم شیز کې خوستو او بل طرف ته پین دی. دا پین او دا ګرمایش دا دواړه به د یو ګیټ نه تېرېږي او دماغو ته به ځي. ګیټ یو دی، دوه ګیټونه ځان له ځان له ګیټونه نه دي، دواړو دپاره یو ګیټ دی، د دې یو نه به تېرېږي. خو شرط پکې دا دی چې دا کم ربینګ دی یا کم هیټ دی، دا خو موږ ناشته سټیمولای ډېره نه ګڼو که نه، دا موږ له دومره اریټیشن نه راکوي، دا لو لیول انټنسټي شیزونه دي. خو دلته سیسټم الټه دی، دا شیز به پاورفولي چې به دې ګیټ تېر شي. که پین و نو پین به ویک وي، پین به نشي تېرېدی. ویک مطلب دا نه چې پین تیز نه دی، پین کې دومره صلاحیت نشته چې بل نان پینفول سټیمولای راشي او هغه ته وایي چې په ګیټ به ته نه تېرېږي، زه به تېر شم. نه، که معمولي نان پینفول سټیمولای موجود وه نو پین به د ګیټ نه پاس کېږي، هغه بل شیز به د ګیټ نه پاس کېږي، مخکې به دماغو ته ځي، دماغو ته به هغه شیز فیل کېږي، پین نشي تللی. نو پین په دې لحاظ باندې ریسیسیو دی، ډامیننټ نه دی.
نو ګیټ تیوري دا وایي چې په دې ګیټ باندې کله دوه سټیمولای راځي، یو پینفول سټیمولای بل نان پینفول سټیمولای. نو نان پینفول سټیمولای به تیریږي ځي په دماغو ته او د پینفول سټیمولای دپاره به ګیټ باندې ایټ ا ټایم د دې ګیټ نه دوه شیزونه نشي تیرېدی. نو دا وایي چې نان پینفول سټیمولای به ډامیننټ به تیریږي او پینفول به نه تیریږي. مطلب د دې خبرې څه دی؟ مطلب د دې خبرې دا دی ستا یو ځای کې تا ته درد وشو او هغه درد پین لاړو دماغو ته، اوس ته څه کې هغه ځای یا ګرم کې یا یې وسولې، نو دا سولول یا ګرم کول دا بله سټیمولای دلته راغله. نو اوس به دا سټیمولای دغه ګیټ ته ورشي او د پین دپاره به دا ګیټ بند کړي چې ورور مې دی دماغو ته به دا ګیټ ته بوي، دا پین به ته نور دماغو ته نه وړي. بس اوس دا ربینګ او دا هیټ وړه دماغو ته چې دماغو ته دا فیل کېږي چې یاره دا ځای ګرم شو، دا ځای خلک سولئ چې دا پین هغه ته نه فیل کېږي، نو تا ته به بیا پین ختم شي. اکثر موږ دا شی کوو چې کوم ځای زموږ خوښ شي موږ یې ټیټ ټیټ وسولو یا یې ګرم کړو یا یې ډېر یخ کړو، نو دا یخول ګرمول یا سولول دا نان پینفول سټیمولای ده. دا چې کله سټارټ شي نو بیا د هغه ګیټ نه دا پاس کېږي او دماغو ته دا راځي او دماغ وایي چې یاره دلته خو دا شی شروع دی، اکچولي هلته پین سټارټ وي خو دماغو ته هغه نه راځي، نو دماغ بیا پین نه فیل کوي، نو دې په تھرو باندې بیا موږ پین ختموو، بیا پین موږ ته نه فیل کېږي، بیا پین پرسپشن موږ ختموو. صحیح شو؟ نو دې ته وایي ګیټ کنټرول تیوري. څه خبره ده پکې؟ خبره پکې دا ده چې کله نان پینفول سټیمولای راتلله او د دواړو لپاره یو ګیټ دی چې نان پینفول سټیمولای راتلله نو دا به پینفول سټیمولای سټاپ کوي. که نان پینفول سټیمولای نه وه نو بیا به پینفول سټیمولای ځي دماغو ته او تا ته به پین فیل کېږي، ته به درد محسوسوي. خو که نان پینفول سټیمولای دې اوسه بیا سټارټ کوله نو پینفول سټیمولای بیا بندېږي، دماغو ته به نشي رسېدی ځکه چې د دې ګیټ نه ایټ ا ټایم یو شیز پاس کېږي او کله چې دواړه موجودي نو بیا نان پینفول سټیمولای پاورفول ده، هغه څه شي تیری دی، هغه ډامیننټ ده. پینفول سټیمولای ریسیسیو ده، کمزورې ده ایز کمپیر ټو نان پینفول سټیمولای، دا بیا د دې ګیټ نه نشي پاس کېدی. دې ته وایي ګیټ کنټرول تھیوري. ټایپس اف پین on the base of مونږ دا سپریټ کوو چې مونږ سره کم قسم پینز دي، ډېر قسمونه باندې مونږ ډیفاین کړي دي، خو یو په دې باندې کوو چې دا پین شارټ ټایم دپاره دی که لانګ ټایم دپاره دی. نو چې شارټ ټایم دپاره اکیوټ پین دی، چې لانګ ټایم دپاره کرونیک پین دی. لکه فار ایگزامپل اکیوټ پین ټیپیکلی کمز ان سډنلی اینڈ هیز ا لیمیټډ ډیوریشن. شارټ ټایم یو دم راځي. اٹ از frequently caused by damage of tissue such as bone, muscles, organs. یو ارګنز ډیمیج شو، یو دم بون ډیمیج شو، ټرامیټک ساینس راغو، یا یو دم تا ته انزایټي راغی یا ایموشنل ډسټرس ته راغو، یو ځای کې تا ته پین فیل کېږي، دس از کالډ اکیوټ پین. کرونیک پین به د ډېر ټیم نه چلیږي، یو کرونیک مسله به شروع په باډي کې به یو غټه بیماري شروع وي. لاستس لانګر دین اکیوټ پین، د اکیوټ پین نه به زیات ټیم اخلي اینډ از جنرلی سم وټ ریزسټنټ ټو میډیکل کنډیشن یا میډیکل ټریټمنټ. لکه ته به دله میډیکل ټریټمنټ وکړې هغه میډیکل ټریټمنټ سره به دا جل ختمیږي نه، مکمل به ختمیږي نه، پین به تا ته بیا هم راځي. دغسې پین ته موږ کرونیک پین وایو. اټ یوزلی اسوسیټډ ود ا لانګ ټرم النس سچ از اوسټیوارترایټس، اوسټیوملایټس یا ډفرنٹ ادر کنډیشنز چې د هغه سره دا پین کنټینیوسلی وي. داسې یوه غټه بیماري چې د هغه سره درد ډېر عمره پورې او د دوایانو سره نه ښه کېږي، دغه پین ته موږ کرونیک پین وایو. ښه، دا زموږ سره اکیوټ پین او کرونیک پین ډفرنٹ یو پوینټ باندې دواړه سپریټ کړي. لکه ډیوریشن دی وایي چې د اکیوټ پین به ډیوریشن کم وي، د کرونیک پین به ډیوریشن سیوا وي. فنکشن به صحیح دا یو به فیزیولوجیکل فنکشن وي، دا کوم چې اکیوټ پین دی دا بل به زموږ سره موسټلی پیتولوجیکل فنکشن وي. کازز به صحیح د به هم کاز معلوموي، لکه ټیشو ډیمیج او دا شیزونه به یې د هغه به هم کاز معلوموي. سی ان ایس پیتالوجي به یا په بل څه یو پیتالوجي روانه هغه به چلیږي. کامن کریکټریسټکس به د اکیوټ پین صحیح دا به شارپي، دا به سډني، دا به یو دم راځي او دا به تا ته سپیسیفیک لوکلایز کېږي. کوم کرونیک پین چې کوم دی دا ډل پیني، دا ایچنګ ټایپ پیني، دا جنرلایز پیني، دا سلیپ ډسټرب کوي او دا موسټلی موږ ته داسې فیل کېږي نه په سپیسیفیک په یو سایډ باندې، په ټول هغه ارګن کې به درد د ارګن یو پوینټ ته پوینټ آوټ کولی نه شي. اټونومیک ریسپانس په اکیوټ کې سره راځي، په دې کې به هارټ ریټ انکریز کېږي یا ډیکریز کېږي، هایپرټینشن تشدید ټیکیپنیا تشدید بریډیپنیا تشدید. خو کرونیک پین چې کوم دی پکې وایټلی چینجز بیا دومره نه راځي ځکه چې سره انسان باډي عادت شوي د ډېر ټیم نه درد رواني. ټریټمنټ آپشن په اکیوټ پین کې موږ انسیډ یوز کوو، نان سټیرایډل انټي انفلمیټري ډرګس، ایسیټوپینامین یوز کوو، اوپایډز یوز کوو، نیرو بلاکر ډرګس چې کوم دی هغه یوز کوو، کیټامین یوز کوو، فزیکل تھراپي یوز کوو یا ایکسرسایز ډفرنٹ شیزونه یوز کوو. په کرونیک پین کې موږ نان اوپایډ انالجیزیک هم یوز کوو، کوم چې انسیډز موږ وایو،
can case by case basis, physical therapy, cognitive behavioral therapy, exercise and rehabilitation different شي د دواړو موستلی ټریټمنټ پلان د دواړو اکثر سیم وي، خو په بعضې کنډیشن کې داسې وي چې په کرونیک پین کې بیا موږ یو آرډر فالو کوو. صحیح ده. ګول اف ټریټمنټ pain resolution plus resolve underlying cause, pain control plus improve quality of life. په acute کې مونږه پین ختمو او کومه مسله چې دا هغه مو سره ختمو، کوشش کوو چې ختم شي. په پین کرونیک پین کې به ته پین کنټرول او د انسان څخه دا ډېر ټیم پورې دا خو نه ختمېږي، نو ته به عرضي طور دا پین کم بندی چې دا کم شي، دا انسان خپل د زندګۍ چې کم کارونه دي ډیلی بیس هغه کنټینیو وساتي. ټایپس اف پین. Pain is often classified by the kind of damage. کم areas damage کولی شي، په کومو areas باندې به دا تا ته pain feel کېږي. که tissue damage د وجې و this is called nociceptive pain. که د neuron damage د وجې و this is called neuropathic pain. که ستا mental لکه physically داسې څه نو خو mentally تا ته یو شیز فیل کېدو psychogenic و، کم سایکیټریک یا ایموشنل بیس باندې وو، منټل بیس باندې وو، دې ته بیا موږ سایکوجینک پین وو چې ټیشوز انوالو وي، ناسیسیپټو پین چې نیورون انوالو وي، نیوروپیتھیک پین، او چې منټلی سایکیټری ستا انوالو وه، فیزیالوجي یا اناټمي انوالو نه وه، دې ته بیا موږ وایو سایکوجینک پین. نو یو خو دا درې قسمه شو. بلې زموږ سره کم چې ستا سره پیتولوجیکل یا کم سمپل ناسیسیپټیو پینز دي، ناسیسیپټیو پین بیا زموږ سره ډیفرنٹ ټایپس دي، لکه سومیټیک پین دی کم چې ستا په مسلز کې یا په سافټ ټیشوز کې یا په اوورال سکن کې تا ته فیل کېږي، دس از کالډ سومیټیک پین. کو د سکن صرف په کیوټینیس ایریا کې فیل کېدله دې ته بیا موږ کیوټینیس پین وو، خو چې په انټرنل آرګنز کې فیل کېدله دې ته بیا موږ ویزرل پین وو، چې په مزلز سافټ ټیشوز یا سکن کې وه نو دې ته بیا موږ سومیټیک پین وایو. موسټلی دا به زموږ سره په مسلز کې وي یا په سافټ ټیشوز کې به وي ادر دین سکن، نو دې ته سومیټیک پین موږ وایو. چې کله ستا سره دا په انټرنل آرګنز کې پین و دې ته موږ ویزرل پین وایو. چې کله په سکن کې ایگزیکټلی تا ته پته چې دا په سکن په دې ایکسټرنل سکن کې دی دا شیز، نو دې ته بیا موږ وایو کیوټینیس پین. نو دا یو بل ټایپ کلاسیفیکیشن دی د پین. صحیح شو. نو دا و زموږ سره آل اباوټ پین. بیا به وایو چې د منیجمنټ به مونږه څنګه